نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، نن در سره ډېر بهترین واقعه شیر کوم چې مونږ د اخره پوری واورو. د یو کشتیبان په باره کې راځي چې کشتۍ به هغه چلوله. د ده یو دوست و، ده ته وایي چې ستا پلار په کم ځای کې وفات شوی دی. وایي زما پلار خو چې کم دی هغه په دې کشتۍ په دې کار کې وفات شوی دی او په دې دریاب کې ډوب شوی دی. وایي ستا نکاح وایي هغه هم دغه رنګې وفات شوی دی او په دې کشتۍ کې ډوب شوی دی. وایي زما مشران ټول دغه رنګې چې کم دی هغه په دې کشتو کې هغه ډوب شوي دي. ورته وایي ته یېرېږې نه چې چېرته ته هم دغه رنګې د خپل مشرانو په شان دي په دې کشتۍ کې به چې کم دی ډوب شي او دریاب ته به لاړ شي. نو دغه کشتیبان ورته وایي او د مر نه یېرېږم خو ځان ته خلاصولی نشم. بیا ورته دا کشتیبان وایي دا راته ووایه چې ستا پلار څنګه وفات شوی دی. وایي زما پلار خو په خپل کور کې وفات شوی دی. وایي ستا نیکه څنګه وفات شوی دی. وایي هغه هم په خپل کور کې وفات شوی دی. وایي ستا نور مشران، وایي زما ټول مشرانو به د خپل کور کې وفات شوي دي. نو هغه کشتیبان ورته وایي ته یېرېږې نه چې چېرته ته به هم په دې خپل کور کې وفات شې، ته د خپل کور نه ځې وړې نه. نو هغه کس ورته چې کوم دی بیا لاجواب وشو، جواب ورسره نه و. یقینا یعنې د مر نه خلاصېدل محترمو نشته دی. مونږ خو د مر نه یقینا چې یریږو. هر انسان ته په دې خامخا یېره ورځي، ځکه وروسته هر انسان یریږي محترمو، خو ځان خو خلاصولی نشي که نه. که ځان خلاصول کېدلی نن به فرعون چې کوم دی په دنیا کې ژوندی وی، نن به قارون، نن به حامان، نن به نمرود، نن به چې کوم دی دا نور کافران په دنیا کې ژوندي وی، ځکه هغوی چېرته مر خوښوو، هغوی چېرته آخرت او دغه قبر خوښوو محترمو. خو د هر چا ورته تللی څوک د ځان نشي خلاصولی. نو چې ځان نشو خلاصولی نو موږ له بیا د هغې ځای دپاره د څه تحفې او د څه عمل ضرورت دی چې هغه عمل وکړو چې الله رب عزت هم د هغې د برکت د وجې نه چې کوم دی وبخي. نو الله رب عزت دې موږ له د نیک عمل توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ.